وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دې ملګری سوال کړی دی چې یو سړي سره څومره پیسې وي چې په هغه باندې به قرباني واجب کیږي، مطلب نصاب څومره دی د پیسو چې هغې باندې به قرباني واجب کیږي، یا د سره نغدي وي یا د سره د چاته قرضه وي او قرضه معلومه وي او د هغې واپس کېدل ممکن وي. جواب دا دی چې صاحب نصاب کس چې 52 تولې چاندي د هغې قیمت ورسره وي، غالبا د دې هفته کې 55,000 روپۍ یا څه لږ بږ دا نصاب و د چاندي. خو دې کې دا خبره یاد ساتئ چې نصاب د چاندۍ دا د صدقه فطر دپاره هم دی او دا د زکات دپاره هم دی او دا د قربانۍ دپاره هم دی. خو په زکات کې او صدقه فطر او قربانۍ کې فرق دا دی چې قرباني دپاره مطلب نصاب مالک وي نو هغه سره څه لږې نغدې پیسې وي، څه شیونه د ضرورت نه زیات وي او د هغې قیمت دغه نصاب والا قیمت ته برابر رسیږي، نو بیا پې قرباني به هم واجب کېږي. مثلا یو سړي سره کور دی، خپل استعمال یو کور د ده د هغې نه ضرورت نه زیات دی، هغه یا یې په کرایه ورکړی دی یا یاسې ورکړی دی او د هغې قیمت 55,000 یا څه لږ بږ جوړېږي، نو بیا به پې قرباني واجب وي. دغه شانتې یو سورلی خپله د کور ضرورت دی، یو سورلی نه زیات یې سورلی ساتل، یا دغه شانتې یو څاروی کور کې د پیو دپاره دی، یو اوچ څاروی ساتلی دی، نو دې خبرو ته کتلل دا ضروري دي چې ضرورت نه زیات شیونه وي او د هغې قیمت 55,000 ته رسیږي، نو ده باندې به قرباني هغه واجب کېږي. او که چېرې چا باندې قرضه ده او قرضه داسې ده چې معلومه ده او چې دا به واپس میلاو شي، نو د هغې په وجه باندې هم دی به صاحب نصاب وي، قرباني به پرې واجب وي. پلار قرض ده که ده باندې د حساب کې ورکوي دي خو ده باندې قرباني واجب ده. اگر چې په پلار باندې قرباني نه وي واجبه، قرضدار دی به مرسته کوي، معاونت به کوي، خو د هغه په قرضې خلاصولو دی نه څه بګدوش کېږي نه چې ګنې دی به قرباني خپله نه کوي او پلار قرضه به خلاصوي. نه، د پلار قرضه دې هم خلاصوي ځکه چې د هغه سره احسان د الله رب العزت حکم دی چې وبالوالدین احسانا، خو ده باندې خپله قرباني واجب ده، هغه به هم کوي.